سر دا توقع وه د پاکستان چې افغانستان به دارنګې واپس په بارډر باندې اټیک کوي او آیا پاکستان داسې ښکارېدلی چې مخکې نه تیار و خو داسې توقع وه چې ګنې واقعي دوی به اټیک کوي بس موږ ورته مخکې نه تیاری نیولی وو؟ ګوره تاسو پورې چې زمونږ مغربي سرحد دی نو په دې باندې خو ترهګري هم کېږي، په دې باندې زمونږ افغانستان هم وشلی او په دې باندې په مختلفو پوسټو باندې هم راځي. نو دغې لحاظ سره خو پاکستان هر وخت په دې باندې چمتو دی. دویمه خبره دا ده چې پاکستان کله د دغې شبکو د مرکزونو او د هغې د تربیتي مرکزونو باندې حمله وکړه، تقریبا چې وزوینه په نښه کړی شو، نو په هغې کې د کوم چې استثناء الخوارج او د هغې نه علاوه نور دغه شبکې وې د هغوی ډېر زیات مرګ جوړه نقصان شوی. خو پاکستان چې کوم کړی وه دا د ترهګرو په پټنځایونو باندې کړی وه، لیکن افغانستان کې یو فضا داسې جوړه شوې ده او دغه حکومت یعنې مطلب دی چې یو ملیشیا په طور باندې د هغوی نظام دی او هغوی دا یو قسم لا د خپل د عزت یا د ماڼانې یا د افغانستان د دغه د خودمختارۍ یو قسم لا خلافت وګڼل او بیا خلک ډېر راپارول چې یاره څنګه به پلانینګ کړی او په دې کې ټول شامل وو، په دې کې فتنه الخوارج هم شامل وو، د هغوی عسکر هم پکې شامل وو، د هغوی سپیشل فورسز پکې شامل وو او هغوی هر قسمه هتیار استعمالوو چې هغه د ډرون نه راواله تر ټوپک او ټوپک نه تر لانچر او د لانچر نه تر موټر او د موټر نه علاوه توغندي او نور حساب کتاب یې هم استعمالوو. نو هغوی خو په خپل دغه جانب کې پاکستان ته ډېر نقصان رسولو منصوبه بندي کړې وه، لیکن پاکستان فوج چمتو حتی پوستو باندې خلک چمتو ناست، حالانکې د افطار وخت و، لیکن جواب ورته ډېر مضبوط لاړه او دغه وجه ده چې نن DGSPR وایي چې د هغوی د 274 نه زیات کیژوالټي دي چې کوم په دې بارډر باندې شوي او چې کوم هوایي بریدونو کې شوي دي، میزایل بریدونو کې شوي دي، د دې نه هغه علاوه دي او 400 نه ډېر ټپیان دي او تقریبا د 150 بختربند ګاډي او ټینکونه او توپي هغه هم په نښه کړی شوي دي او د دې نه علاوه د هغوی چې کوم مرکزونه چې په کوم ځای کې د هغوی د ایمونیشن او د هغه د هتیارو ډیپانو یا د هغوی کوم لاجسټیک سنټرز وو یا د هغوی کور هیډکواټر، بریګیډ هیډکواټر، بټالین هیډکواټر، سیکټر هیډکواټر دا ټول هم په نښه کړی شوي او دې مطلب دی چې دا په پولي سره نږدې شوي دي او د پولي دننه تر قندهار او کابل او پکتیک او خوست دې ټولو باندې لاړ شوي. نو څه دی چې د پاکستان جواب ډېر توند او ډېر دروند او ډېر دغه هیبتناک دی. صحیح ده. سر ستاسو یو انټرویو ډېره زیاته وایرل شوې ده چې هغه کې تاسو مختلف ټارګټس یادوئ چې پاکستان دا ممکنه ټارګټس جوړېدی شي او ایز اټ از وشوه هم، نو آیا د مخکې نه پاکستان مطلب ټارګټ سیټ کړي وو چې چېرته افغانستان حمله کوي نو زموږ دا به هدف وي؟ ګوره دا خو چې کوم استخباراتي ادارې دي، که هغه تکنیکي دي، که هغه انساني دي، که هغه نورې سټلایټ دي، د هغوی په ذریعه باندې دا ټول معلومات خو راجمع کېږي. بل چې کوم سرحد دی هغې باندې چې کومې پوستې هغوی هم د دغه نقل و حرکت پوره جایزه اخلي او د هغې رپوټونه ورکوي او دې نه علاوه د هغوی چې کوم پټنځایونه دي یا ټریننګ سنټرونه دي یا په نورو ښارونو کې د هغوی موجودګي ده او القاعده او کوم ځایونو کې هرات کې کابل کې ټریننګ ورکوي، نو دا ټول خو د وړاندې نه معلوم وي. نو بیا دا یو تیار لیست وي او د هغې مطابق په هغې کې بیا وړاندې وروسته کې چې یاره دا ضروري دی، دا کوم نمبر دا پکې درېیم نمبر په لومړی کې به موږ دا ولو، په دویم کې به دا ولو او بل د دې اثرات پکې کېږي او دې نه دښمن ته نقصان څومره رسي او بل موږ ته څومره د دې نه یاره پراخه ده هغه به څنګه ډیجیټلایز کېږي، دا ټول به بندي کېږي. نو زه یو سټریټجي او طالب علم په حیثیت سره د سکیورټي انالیست په حیثیت سره او زما چې کومه تجربه ده د هغې په راو کې ما دغه ویلي چې یاره
دا د ځینې په مخه کېدلی شي او د دې دا د اثرات کېدلی شي دې کې زمیني کاروایي دي هوایي کاروایي د دې نه علاوه که خبره زیاته وړاندې شوه نو کېدای شي د واخان کاریدور او د دې نه علاوه څه بفر زون جوړېدل دغه سره پولي سره دغه هم کېدلی شي او د دې نه علاوه د هغوی چې کوم د دې چې تر اوسه پورې خو د هغوی خاص چونی موږ نه دي په عادت کړي یا د هغوی کوم دغه دي څه ته وایي مرکزي قیادت یې هغه نه دي کړي ځکه چې موږ دا جنګ سیویلین ته یا هم خلکو ته نه رسو یا د هغې نه علاوه د هغوی لیډرشپ ته نو هغه صرف کوم نه پاکستان ته خطره وه هغه دوی نه کړي. سید سر د هغه اړخ نه هم دا دمکیانې ورکولی کېږي چې دوی زموږ مرکزي ښارونه کابل قندهار او هرات داسې دا به نښه کړل موږ به اسلام آباد په نښه کوو او دا جنګ به د پاکستان غټو غټو ښارونو ته خورو. آیا افغانستان سره واقعي دا استطاعت شته دا طاقت شته چې هغه زموږ غټ ښارونه په نښه کولی شي که نه صرف بارډر پورې د دوی طاقت دی؟ غیر روایتي ځان باندې خو کولی شي اسلام آباد کې کوټ کې پېښور کې ونو کې کوهاټ کې خان کې نورو کې لیکن تاسو کولی چې د روایتي جنګ دی چې دا د هغوی غلطي ده د هغوی دا جنګ راوړاندې کړ او اوس روایتي طرف چې کوم جواب ورکړی کېږي نو هغوی د دې استطاعت لري چې دا دغه کې څه نامې ونیسي او دویمه خبره د پاکستان چې کوم قوت دی کوم طاقت دی کوم کیپیسټي ده کوم هتیار دی کوم د هغوی تجربې دي او بل هغوی سره چې کوم دغه دي معلومات دي نو د هغې په لاس کې دا مهمه چې د هغوی د هغوی چې کومې دي ډېرې کمزوري دي د هغوی خو دا دی چې موږ د پاکستان په یو دغه کې څه نامه ده اجازت راکړي نو موږ به په یو سپکې والي یا یو نفسي والي نو خیر دا خو د هغوی دا دی چې نور په دې کې حقیقت د هغوی دا کیپیسټي نشته دی چې په روایتي جنګ کې پاکستان کې پېښور یا د دې نه علاوه اسلام آباد یا بل داسې ښار په نښه کې په دې چې دا د دې معلومات خصوصا چې څنګه سکای نیوز والا ورکړي چې هغه ټیک شوی دی هغوی سره ایرپورټ نشته دی او دویمه خبره دا هغه موبایل سره نشته دی چې کوم دومره لرې ویشتل کوي نو دا د ملي حقایقو نه مطلب دا چې لرې خبره ده دا یو ځړاکه کېدلی شي او یو څو خلکو له یو سمه ورکولی شي لیکن د دې وجود کې راتل مشکل. سید سر انډیا چې کوم دغه د افغانستان سره بالکل کلم کوله ولاړه ده او اسرائیلو هم یو سافت کارنر دی د افغانستان دپاره نو که دا خبره سوا کېږي د پاکستان افغانستان جنګ چې اوس یو باقاعده شکل اختیار کو دا سوا کېږي او انډیا او اسرائیل افغانستان دپاره راځي مرستې دپاره نو بیا څه سټریټیجي به وي؟ ګوره اسرائیل او دغه خو ډایرکټلي کنیکټډ نه دي دغه سره افغانستان سره لیکن پټ سما باندې د هغوی په استخباراتي دغه ورکولی شي معلومات ورکولی شي بل طرف ته ول وسله ورکولی شي درېیم طرف ته پروپیګنډه ورله کولی شي بل طرف ته هغوی له پیسې ورکولی شي سهولتکاري کولی شي او بل طرف ته د دغې یو قسم د تمه ورکولی شي یا اشارې کولی شي لیکن ډایرکټ راتګ یو بیا که دغې کې ملوث کېږي او بیا دغه د دوی خبر پس خو نه شي پاتې کېدلی که نښه کېږي به نو بیا به د دغې کنسیکوینسز چې کوم دي هغه به ډېر ډېر دي. ها انډیا چې کومه ده انډایرکټ طریقې سره د افغانستان په لاره پاکستان ته نقصان رسوي او دغې کې ورسره د هغوی سټریټیجیک پارټنر چې کوم دی هغه اسرائیل دی نو هغه به سره په دغې کې خپل دغه دا څه نومې دی امداد یا د هغه خپله تکنیکي دغه ورته ورکوي لیکن د پاکستان سره چې کومه پوله ده په دغه پوله باندې خو د دغې د انډیا یا د دغه راتګ خو مشکله خبره ده البته دغه ډرون یا د کاپټرز یا داسې قسمه آلات یا ترمل امیجنګ او دا نور نایټ ویژن ګاګلز دغه وله ورکولی شي
صحیح ده. لیکن بل طرف ته روایتي جنگ کې د پاکستان خلاف نشي راتلی. غیر روایتي پټ پناه جنگ چې کوم دی هغې کې د هغوی ملګرتیا کولی شي. لیکن چې کله خبره دا ده چې دا خو اوس په افغان طالبانو باندې د هغوی رژیم باندې ده چې د عقل نه کار واخلي، سوچ نه کار واخلي چې آیا پاکستان سره د دښمني د افغانستان ته څومره نقصان رسوي او د خلکو ته څومره په دغه کې نقصان رسي، او بل طرف ته آیا دوی دا جنګ د پاکستان نه ګټلی شي او که نه، او بل د دوی منځ کې چې کوم مختلف دراړونه دي په خپلو کې څومره بې اعتمادي ده، او بل طرف ته نیشنل ریزسټنس فرنټ دی، بل د شمالي ولایتونه دي، بل د واخان د پټای ده، او د دې نه علاوه د خلکو باندې جبر او ظلم دی، د سوکالي نشته، تجارت نشته، امپلایمنټ نشته دی، د غریبۍ د لاندې راغې پرسنټ دي. نو دغې ته سوچ پکار دی، دا نه ده چې یاره ګنې صرف جنګ به کوي او د پاکستان سره په نور ملکونه او خپل ملکونو ته لاړ شي. پاکستان خو پوره پروت دی، نو دا د دې نه خلاصېدل یې نشته دی. صحیح ده. ډېره مننه سر چې تاسو راته وخت